د ملکن سرخار بڑخیله کې د پښتو ژبې ژوندي ساتلو تحریک مرستیال لیکوال د مورنو ژبو عالمي ورځ په خشان و منځله هم د لړکی د لاریون تابعیا شوی و چې پکې د قلم قبيله سره اړیکې لرونکو او د سیول سوسایټي غړو ګډون وکړو ګډونوالو بینری او پلیکارډ پورته کړیو چې پری د ژبې د اهمیت په باب لا ناره درجوي نامتو لیکوال بختیروان عمر خیل پروفیسور اقبال شاکر پروفیسور حمید خان ناصر امین او نور ویناوال ویل چې پاکستان کې مورنۍ ژبې پښتو سندھی بلوچی او ان تر دې چې د واکمن پنجابي قام مورنۍ ژبه پنجابي هم په دفتر او سکول کې بے اثر ده د غټولي ژبې د بقا جنگ کوي د لره پښتونخوا کې چې څومره پښتانه اوسېږي پته نه لګي چې د کم پروګرام او د کم سازش او یا د کمې وجې له کبله دلته پښتو نه د نصاب ژبه ده نه د مارکیټ ژبه ده نه د عدالت ژبه ده نه د رسید ژبه ده حالانکې زموږ نه وړاندې مخکې چې کوم دی نو دا په دې ټولو چې څومره زموږ دیني زموږ مذهبي کلتوري یا څومره کتابونو علوم چې څومره هغه به موږ ته په پښتو کې را رسېده زموږ دا ژبه که اوس هم څومره سوچه ده یا موږ ته پاتې ده نو دا ویل کېږي چې دا زموږ د دغې میندو د لاسه موږ ته پاتې ده پښتنو مشرانو ته د دې صوبې دا خواست کومه چې دا ژبه یوازې د شاعرانو او ادیبانو نه ده دا زموږ د ټولو په شریکه باندې ژبه ده د ژبې سره تاریخ خوندي کېږي د ژبې سره ترقي راځي د ژبې سره خوشحالي راځي د ژبې سره خلک د خپلو اتلانو نه خبرېږي نو زموږ تاسو ته دا خواست دی چې دا ځل دغه اکټ چې راغلی دی یا دغه قانون سازي چې شوي ده دغه عملي کوي او د 12مه پورې د پښتو لازمي مضمون یعنی په عمل کې راشي نو دا به د مارکیټ ژبه هم شي د لاریون ګډونوالو د غوښتنه وکړه چې ریاستي چارواکي دي پښتون ولسلا په مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ورکړي او په بڑخیله کې دي ادبي او ثقافتي سرګرمو د لپاره جوړ شوی کمیونټي هال زر تزر پرانیستی شي عمران زریاب خیبر نیوز بڑخیله مالکند